بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 16 دی. سوره بقره شروع کړې ده، اوله سپاره ده او درېمه رکو ده. نن به ان شاء الله موږ 26 نمبر او 27 نمبر آیاتونه وایو. دا دوه آیاتونه به وایو او د دې مخکې موږ دوه آیاتونه ویلي و ان کنتم فی ریب مما نزلنا او فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. نن به ان شاء الله موږ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوض. دا دوه آیاتونه وایو الذين ينقضون عهد الله. دې زه پورې اولئک هم الخاسرون پورې. نو راځي اول تلاوت کو او تلاوت نه پس به ان شاء الله لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خجي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه. د دې آیاتونو نمخ کې الله جل جلاله د کافرانو لا یو کله چیلنج ورکړو تر قیامت پورې ټولو کافرانو ته چیلنج و چې کتا سوچرته دا قرآن زما کلام نه منئ چې ما په خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی، که په دې کې تاسو په شک کې یا دا تاسو نه منئ نو فأتوا بسورة من مثله. نو تاسو هم د دې قرآن پاک د یو ادنا یو ورکوټي صورت په مقابله کې یو ورکوټي صورت جوړ کړئ. زه بیا ستاسو ومنم. نو چې کله بیا هغې ونه کړی شو ده نو بیا اور د الله پاک فرمایل ګوره فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا او تاسو هرگز تر قیامت پورې نشئ کولی. نو فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. بیا دا اور نه ویریږئ، ایمان راوړئ په الله باندې چې د کم اور خشاک چې انسانان نافرمان انسانان کافران انسانان او کاڼي دي یعنی د کافرانو بوتان دي اعدت للکافرین چې دا اور د کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی. نو کله چې دی نه او نشو دا کار دا دی د صورت مقابله کې یو صورت هم رانوړو، یو ورکوټې صورت بې صورتن کې تنوین د تقلیل لپاره دی، یعنی چې د ټولو نه ورکوټې صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا د قرآن پاک د ټولو نه ورکوټې صورت دی. نو د دې مقابله کوم چې دی یو درې آیاتونو مقابله کوم یو درې فقرې مونږ لیکلې، نو بیا ورته الله جل جلال دی بیا خپلو کې په الله پاک باندې یو نعوذ بالله یو الزام غونته کې لګو چې دا الله پاک د دې خبرې نه نه یریږي چې الله پاک په قرآن پاک کې بعوض وطن د ماشي مثالونه ورکړي دي. وایي که دا د الله کلام وي نو دې ته بیا دې کې د ماشو مثالونه بیانولو ته څه ضرورت و. یا په بل ځای کې دي مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. د عنکبوت مثال یعنی د جولا مثالونه په قرآن کې الله پاک ولې بیانوي. یا چې د ماشي دغه چې دی د ذباب وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه. نو دغه وایي د دې ذباب د دې مچۍ مثالونه ولې الله په قرآن کې بیانوي. یا د میږي مثال په قرآن کې الله پاک سوره نمل کې د نمل تذکره د نمل میږي ته وایي. نو بیا چې دا د الله کلام دی او الله د ټول کائنات بادشاه دی، دونه لوی بادشاه دی، د ټول دنیا د بادشاهانو بادشاه دی. نو هغه وایي د دې خبرې نه نه شرمیږي چې هغه په قرآن پاک کې بیا داسې د وړو څیزونو د حقیر مخلوق تذکرې کوي. وایي دا که د هغه بادشاه کلام وي نو دې کې خو غټې خبرې پکار وي، نو دې وړو خبرو ته پکې څه ضرورت دی. نو الله د دې نه شرمیږي، د کافرانو وي. نو الله
الله پاک اوس جواب ورکوي چې ان الله بېشکه الله تعالی ان چې کوم ځای کې ان راځي د دې معنی به وي بېشکه که ان راځي که نه ان او ان د دې دواړو معنی راځي یقینا یا بېشکه یقینا یا بېشکه هر ځای کې چې وي ان الله بېشکه الله تعالی لا یستحیي نه شرمیږي یعنی نه پرېږدي ان یضرب چې بیان کی یعنی بیانول ٹھیک شو د ان د وجه نه د فعل مضارع د مصدر معنی ته واوړې د نو د معنی مونږ داسم کولای شو ان الله بشک الله تعالی لا یستحیي نه پرېږدي یا نه شرمیږي د دې خبرې نه شرمیږي ان یضرب چې بیان کی یا بیانول مثلا مثال ما یو یا مثلا ما سمثال بعوضة دماشي بعوضة دماشي ته وایي ٹھیک شو نو فما بیا چې کم فوقها د دې نه زیات یعنی په معمولی سیزونو کې یا د ماشي مثال او یا د ماشي نه په حقارت کې ورکوټه یعنی د ماشي خپا یا د ماشي وزر یا د ماشي نه په غټوالي کې اوچت فوق معنا د اوچت او ها د دې بعوضه چې دی د دې ماشي نه اوچت د ماشي نه اوچت څه شیز دی نو که په ورکوټوالي کې تی اوچت وي نو د ماشي وزر یا د ماشي خپا او که نه په غټوالي کې تی اوچت وي نو بیا مچ چې دی دا د ماشي نه لږ غټ دی ٹھیک شو یا مچۍ ده ذباب مچۍ ده نو هغه هم د دغې نه اوچت دی لږ غټ دی په غټوالي کې اوچت دی او د ماشي دا وزر یا د ماشي خپا دا په ورکوټوالي کې تی اوچت دی د ماشي نه ٹھیک شو نو الله جل جلاله وی دا کافرانو له جواب ورکوي چې الله جل جلاله نه شرمیږي د دې خبرې نه ضربه یضرب معنا وخل دي خو چې کله د یضرب یا د ضربه نه وروسته مثلا راشي په یو آیات کې نو بیا به د دې ضربه معنا وخل نه بیا به د دې ضربه یضرب معنا را بیانول نو دلته کې د یضرب وروسته مثلا راغی نو اوس په د دې یضرب معنوي بیانول نو ان الله بشک الله تعالی لا یستحیي نه شرمیږي نو دا مونږ داسې معنی کولی شو ان الله بشک الله تعالی لا یستحیي نه پرېږدي ان یضرب چې بیانوي مثلا ما سبیان بعوضة د ماشي فما بیا چې کم فوقها د دې نه زیات معمولی یا غټوالی کې ٹھیک شو بعوضة د دې نه زیات یعنی د دې ماشي نه زیات د دې ماشي نه په ورکوټوالي کې زیات یا په غټوالي کې زیات نو فوق معنا را زیات اوچت نو دلته کې مونږه زیات معنی کولی شو فاما الذين نكم خلقو چې آمنو ایمان راوړې فيعلمون نو هغوی ټول پوهیږي انه چې یقینا دا مثال ان معنا را یقینا یا بشکه چې بشکه دا هو معنا را مثال اقا مثال طرف ته دا راځي دی دا انه چې بشکه دا مثال الحق برحق ته دا حق ته چې الله کوم یو مثال بیان کو بس دا حق ته نو دلته کې د مثلا ما بعوضة د ماشي مثال چې ورکړی دی نو د دې نه مراد هغې پویول دي د هغې له جواب ورکولی چې الله ګورې د ماشي عمره مثالم پرېښودل دا په دې کې الله پاک یعنی شرم نه کوي او نه الله پاک پرېږدي داسې مثالونه چې ضرورت راځي نو تاسو ته به د دغې مثال هم درکوي چې ستاسو د دنیا د ماشي د وزر حدیث کې راځي د دنیا مثال داسې دی چې د ماشي یو وزر یا د ماشي یو خپه ٹھیک شو حدیث کې راځي وي که الله پاک سره د دې دنیا دومره یعنی قدر وي چې د ماشي وزر برابر نه وي کافرانو له به یو ګوټو بناوي ورکړي نو دغه مثالونه پکې الله پاک بیان کړي دي نو مثال خو د هر شي لپاره بیان دی شي دا خو د الله په ذات باندې ساسر نه غورځي ستا مثال الله د ماشي نم بتر بیانولی شي ٹھیک شو نو ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا نو کوم خلکو چې ایمان راوړی دی فيعلمون نو هغوی پوهیږي انه الحق چې یقینا دا مثال حق دی من ربهم د هغوی د رب د طرف نه من معنا د طرف نه او ربهم د هغوی رب ٹھیک شو واما او پاتې الذين هغه خلک کوم چې کفرو کافران دي یا انکار وکړو کوم خلکو چې کفر وکړو یا انکار وکړو فیقولون نو هغوی وایي یعنی دا کافران خلک وایي ماذا اراد الله ماذا معنا د څه
ماذا س اراد الله د الله اراده ده اراده فعل دی او د الله فاعل دی نو موږ به داسې معنا کوو د الله اراده ده د الله څه اراده ده بهذا د دې مثلا مثال نه دا مثال چې الله بیان کو نو د دې نه د الله وایي څه اراده ده دا کافران وایي ٹھیک شوه نو اوس وایي قرآن کې الله پاک فرمایي وایي د دې قرآن په ذریعې سره یا د دې دا چې کوم دغه دی مثال الله بیان کو د دې په ذریعې کافرانو ته الله پاک کافران گمراه کوي چې هغه په دې کې شکوک او شبهات کوي او مسلمانانو ته الله پاک په دې هدایت ورکوي لاره ورته ښایي رهنمایي کوي الله پاک چې ګوره دا مثال ما درته د ماشي بیان کو نو کافران دا مسلمانان وای چې یاره بس دا حق دی بر حق دی کنه نو دا قوي واما الذين كفروا او هغه خلک کوم چې انکار وکړي یا کافران دي فيقولون نو هغه وای ماذا اراد الله د الله جل جلاله س اراده ده د الله جل جلاله س اراده ده بهذا د دې مثلا مثالنا د دې مثال بیانولو نه د الله څه اراده ده الله ته څه غواړي څه مطلب دی نو بیا مخکې وایي یضل کې هو ضمیر دی هو د هغه الله ته راجع دی چې الله ګمراه کوي به په دې مثال د دې مثال په ذریعه کثیرن ډیر خلق دلته ورسره خلق ولیکو ډیر خلق ويهدي او الله هدایت کوي نو يهدي کې هو ضمیر دی هغه الله تراجه دی چې الله هدایت ور کوي الله لار خای به پدې مثال بیانولو سره کثیرن ډیر خلکو ته نو الله دې مثالونو په ذریعه سره ډیر خلک گمراه کوي نورم ذلیل کوي او ډیر خلکو په ایمان کې نورم طاقت یعنی قوت راولي یا د دې معنی دا څه کوي یضل به کثیرا چې ډیر خلک الله جل جلاله د دې په وجه باندې یعنی د قرآن په وجه باندې گمراه کوي ٹھیک شو وجه سره چې څومره قرآن نازلېدو کنه نو د دې کافرانو د منافقانو بغض او کینه به نورم دومره زیاتې ده نو د دې وجه نه ویضل به د دې مثالونو په وجه باندې الله گمراه کوي کثیرا ډیر خلک ويهدي او لار خای به د دې قرآن په ذریعه یا د دې مثال په ذریعه کثیرا ډیر خلکو ته نو مؤمنانو ته الله پاک نورم ایمان کې ترقی راولي او کافرانو او منافقانو او مشرکانو اغا الله نورم گمراه کوي وما يضل او الله نه گمراه کوي يضل کی هو ضمیر دی ٹھیک شو هغه الله جل جلاله ته راجع دی وما يضل او دلته کې ګوره دلته ما نو د ما معنی ده نه او يضل معنی ده گمراه کوي نو دلته کې دی وما معنی ده نه يضل گمراه کوي دلته کې ما نه نو دلته کې خبره مثبت وا ٹھیک شو چې دا کار د سکیږي او دلته کې ما شته نو دا مطلب دا چې دا کار د سنه کیږي وما يضل او الله نه گمراه کوي به پدې مثال الا الفاسقين مگر فاسقان گمراه کوي یعنی پدې مثال سره صرف فاسقان او نافرمان خلق الله گمراه کوي نو ما تاسو ته مخکې ویلو چې کله ما او الا په یو جمله کې راشي د دې معنی چې دا کار هم د سکیږي وما يضل به الا الفاسقين نو موږ لفظي معنی د دې کو چې الله نه گمراه کوي به په دې مثالونو سره الا مگر گمراه کوي الفاسقين فاسقان او نافرمانه موږ یو ترجمه داسې کو خو چې کوم سلیس ترجمه را کنه نو د دې مطلب بیا دی وما يضل به الا الفاسقين چې الله جل جلاله صرف گمراهان یعنی صرف نافرمانه خلق گمراه کوي فاسقان خلق گمراه کوي نو فاسقین الخارجین عن طاعت الله فاسق چاته وي عن الخارجین عن طاعت الله د الله د اطاعتنا وتون کی خلق ته اغه ته فاسق وي نو پدې کې مؤمنان امرالل او کافران امرالل خودل تکي د فاسقین نه مراد صرف کافران دي او صرف منافقان دي او صرف مشرکان دي ښا دلته ته مسلمانان مراد نه دي مسلمانانو کوم هغه فاسق وي او عاصی وي چې کوم د الله نافرمانی کوي
ٹھیک شو نو هغه تم فاسق او فاجر ویل شي او هغه تم عاصی ویل شي خو چې کم فاسق دلته کې مراد دی نو دلته د مدینه منورې يهوديان او دغه منافقین او د مکی مکرمه چې کم مشرکین او کافرانو نو هغه مراد دی دلته وما يضل به الا الفاسقين چې الله جل جلاله صرف نافرمانه او فاسقان گمراه کوي ٹھیک شو یا کته وې چیرې نه زوم د لفظي ترجمه کوم نو بیا به ترجمه داسې کې وما يضل او الله جل جلاله نه گمراه کوي به په دې مثال سره الا مگر گمراه کوي الفاسقین فاسقان او نافرمانه ٹھیک شو بیا به داسې ترجمه کې الا نه پس به مگر گمراه کوي کته داسې کول غواړي او کته وې وما يضل به الا الفاسقین یعنی الله جل جلاله صرف فاسقان گمراه کوي د ما او الا معنا به بیا صرف کیږي صرف فاسقان گمراه کوي نافرمانه او فاسقان گمراه کوي دلته کې خدقه خبره وشو چې الله جل جلاله د یو معمولی یعنی د ماشي مثال بیانولو نم نه شرمېږي که تاسو کافران وای چې الله پاک په خپل کلام کې د ماشي بیان کړی دی یا دغه شانته د مچۍ بیان کړی دی یا د عنکبوت یا دا کم دغه چې د جولاګان دي د دې مثال بیان کړی دی یا د کم دغه چې دی د میګه نه دی میګه د میګي مثال بیان کړی دی نو که تاسو وایئ چېرې الله پاک کلام دی دا الله کلام نشي کېدی چې دا واړه مثالونه پکې دا موږ ته د بشر کلام ښکاري دا د نعوذ بالله دا محمد صلی الله علیه وسلم خپل ذاتي خبرې دي نو بیا وایي دې مثالونو نه الله نه شرمېږي نو الله جواب ورکوي چې نه الله جل جلاله د دې مثالونو بیانولو نه شرمېږي بالکل حیا نه کوي چې کله ضرورت راشي دا مثالونه به بیانوي او نو د دې مثالونو په ذریعه سره الله پاک د مؤمنانو دغه مؤمنان چې دی هغه وای چې دا کم دغه مثال دی دا د الله د طرف نه دی او دا برحق دی نو الله پاک او کافران سوي کافران وای ويره د دې مثالونو بیانولو نه د الله څه مطلب دی نو بیا مخکې وای الله جل جلاله دغه کافران د دې مثالونو بیانولو په وجه نورم گمراه کوي او مؤمنان چې دی الله جل جلاله هغه ته د دې مثالونو بیانولو په وجه نورم هدایت ورکوي لارې ورته ښایي د هغې ایمان کې نورم ترقي راځي قوت راځي او الله جل جلاله وما يضل به او الله جل جلاله نه ګمراه کوي د دې مثالونو په ذریعه سره مؤمنان الا الفاسقین مگر صرف فاسقان گمراه کوي ٹھیک شو نو دې کې خدا د مثال خبره شو اوس دې خوا یو درې فرقې دي درې فرقې هغې یو درې ډلې دي درې ګروپونه دي د هغې تذکره کوي چې یو خو دي ینقضون عهد الله دویم دي یقطعون ما امر الله او دریم دي یفسدون فی الارض دا درې ډلې اوس بیانوي نو اوس ګورئ الذین دا فاسقان یادوي چې فاسقان الذین هغه خلک دي کم چې ینقضون نقض ماتولو ته وایي نقض ینقضو ٹھیک شو نو دا ینقضون معنا د هغوی ماتي څه ماتي عهد الله د الله عهد وعدې ته وایي عهد ته وایي اقرار ته وایي د الله وعده ماتي کومه وعده نو دلته مفسرین وایي درې قسمه وعدې دي درې قسمه یو خو یهودیانو ته الله پاک په تورات کې فرمایلی و چې کله نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم برازي تاسو به په هغه ایمان هم راوړئ او د هغه رسالت په تصدیق به هم کوئ او هغه له چې کوم کتاب قرآن مجید ورکوم نو تاسو به په هغې ایمان راوړئ نو یو دغه واده وه یهودیانو سره کړې وه دویمه واده هغه دا وه چې دې خلکو سره الله پاک یعنی دویم ګروپ دا پکې و چې هغې سره الله واده کړی و بلکې ټولې دنیا انسانانو سره کله چې الله پاک آدم علیه السلام جوړ کو نو احادیثو کې راځي چې د ملا نه الله پاک خپل یعنی د الله د شان مطابق خپل یو موټی د راډک کو چې څومره د اولاد قیامت پورې راځي هغه به ترې راوچتېږي هغه یې ترې اوچت کړه او الله ته عهد وکړو چې الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم نو ټول وی قالو بلا ولې نه یا الله ته زمونږ رب نو هغه وعده چې دنیا ته کافران بیا راغله نو کافرانو هغه وعده ماته کړه نو دلته کې ته هغه مراد دی الذین هغه خلک کوم چې ینقضون دا فاسقین یادی فاسقین الذین دا فاسقین هغه خلق دي ینقضون چې هغوی ماتی عهد الله د الله وعده
عهد الله د الله وعده، نو دا عهد مضاف دی او دا الله مضاف الیه دی. نو موږ به ترجمه داسې کوو ښه، عهد د الله به نه کوو ښه، د الله عهد، د الله وعده، د الله وعده. من بعد میثاقه، میثاق معنی دا مضبوطول، مضبوطول، کلکول. ٹھیک شو؟ نو من بعد میثاقه، د هغې وعدې د مضبوطولو نه وروسته، د هغې وعدې د مضبوطولو نه وروسته، یعنی دا کومه وعده چې وکړه چې الستو بربکم، نو د مخلوق ورته ووي، ټول انسانان ورته ووي قالو بلا بلا ولې نه. ګوره یو بلا وي یو نعم وي، بلا مانم د ولې نه او نعم مانم د اوجي ولې نه. ٹھیک شو؟ خو د دې نعم نه زیات زور هغه په بلا کې دی. نو دلته کې د ټولو ډېر په تاکید سره وي بلا ولې نه. نو الذین، دا فاسقین هغه خلک دي، ینقضون چې هغوی ماتی عهد الله، د الله وعده، من بعد میثاقه، میثاقه ای میثاق الوعد یا میثاق عهد. ٹھیک شو؟ د دغه وعدې د دغه وعدې دا ها ضمیر معنی عمده وعده ده، ان دا عهد دی، عهد. نو د ها ضمیر معنی د وعدې د مضبوطولو نه وروسته. ٹھیک شو؟ د من معنی ده نه، او بعد معنی ده وروسته، بعد او میثاق معنی ده مضبوطول، پخول، او ها ضمیر معنی ده عهد. ٹھیک شو؟ نو د دغه وعدې د مضبوطولو نه وروسته، نو دی دغه وعده چې وکړه، نو چې بیا دنیا ته راغله، نو هغه وعده یې هېره کړه او هغه وعده یې ماته کړه او فسق او فجور او کفر شروع کو او شرک شروع کو او منافقت شروع کو. نو دغه د الله دا وعده یې ماته کړه. نو یو خو دغه ګروپ و. دویم ګروپ ویقطعون، او هغوی ماتی، قطع یقطع، قطع معنی ده کټ کول، کټ کول. نو هغوی پرې کوي، کټ کوي، ماتی. ٹھیک شو؟ یقطعون ماتول دی، قطع معنی ده کټ کول دی. ویقطعون، او هغوی کټ کوي، یقطعون کې هم ضمیر دی یا دا واو ضمیر بارز دی پکې، نو دغه معنی هم دغه فاسقین یادوي چې ویقطعون، او هغوی قطع کوي، کټ کوي، پرې کوي. څه شی کټ کوي او پرې کوي؟ ما هغه تعلق، هغه رشته امر الله چې الله امر کړی، به د هغې رشتې، ان چې یوصله جوړ کړی شي، یعنی د رشتې د مضبوطولو الله حکم کړی دی چې تاسو به قطع رحمي نه کوئ، تاسو به قطع رحمي نه کوئ، قطع تعلقي به نه کوئ، تعلق به نه کټ کوئ، تاسو به تعلق نه پرېږدئ. نو ګورئ دلته کې مراد دا دی چې د مکې کوم مشرکانو که نه، د مکې مکرمې کوم مشرکانو، هغه د هغې سلسله نسب چې شروع شي، نو د نبي علیه السلام نیکه سره داسې د هغې نسب ملاویږي. نو دا ټول رشته دارانو د مکې مکرمې، دا څومره خلک چې د نبي علیه السلام رشته دارانو، خو دوی د هغه رشتې خاطره مو نه کو او نبي علیه السلام سره تعلق کټ کو چې نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې ماته الله نبوت راکو، نو دا او قرآن ورته بیان کو. نو هغې دغه د خپل خاندان خلکو د نبی علیہ السلام سره دشمنی شروع کړه. ابو جهل شو، ابو لهب شو، عتبه، شیبه، دا ولید ابن مغیره، د ټولو دا د نبی علیہ السلام رشتہ دارانو په سلسله نسب کې د نبی علیہ السلام نیکونو او داسې ډېر نیکونو سره بیا د هغې هغه نسب ملاوېدو. نو دا د نبی علیہ السلام رشتہ دارانو او بیا هم د نبی علیہ السلام خبره مو نه منله او نبی علیہ السلام سره تعلق ختم کو. نو دقه وی ویقطعون چې دا فاسقین او کم نافرمانه خلک دي، دا هغه خلک دي چې دوی کټ کوي، پرې کوي، ما هغه تعلق، هغه رشته امر الله چې الله حکم کړی، امر معنی حکم، او الله حکم کړی دی، به د هغې رشتې یا د هغې تعلق د جوړولو. ٹھیک شو؟ ان یوصله چې جوړ کړی شي. ٹھیک شو؟ دا تعلق الله حکم کړی چې تاسو تعلقات مه پرېږدئ، تاسو خپل خپلوانو سره او رشتہ دارانو سره تعلق قائم ساتئ، دا به تاسو نه پرې کوئ، دا د الله امر دی، د الله حکم دی. ٹھیک شو؟ نو دغه مونږ هم دې سوچ وکړو چې مونږ څونه خپل خپلوانو سره تعلقات ختم کړي دي، نو دا نه دي پرې ختمول پکار. ویقطعون، او هغوی پرې کوي، ما هغه رشته، هغه تعلق امر الله چې الله جل جلاله حکم کړی، به د هغې تعلق، د هغه رشتې، ان یوصله چې جوړه کړی شي، یعنی دغه دې قایم دایم وساتلی شي. ویفسدون فی الارض، ویفسدون، او هغوی فساد کوي، همدغه فاسقین فساد کوي.
بالکفر د کفر فساد کوي په دنیا کې کفر خورای او تعویق عن الايمان یا د مؤمنان چې دا د ایمان نه منی کوي چې تاسو به ایمان نه راوړی یا ایمان چې راوړی دی اوس په زور زبردستی منی کوي چې تاسو به دا ایمان پرې دوی نو یفسدون غی فساد خورای دا منافقین دا فاسقین هغه خلق دي چې دی فساد خورای فی الارض پس مکه کې ٹھیک شو نو اولئک هم دقه خلق دا چې کوم دغه تذکره وشوه هم دغه خلق هم الخاسرون هم دی نقصان چتون کی خلق دي دی خسران والا خلق دي نقصان والا خلق دي چې دی په دنیا کې په نقصان کې وي چې الله پاک د دې د هدایت هغه نور نه نصیب کوي او دی هم دغه په کفر کې د زړه سکون او اطمینان هغه په ایمان کې دی نو دی د الله پاک هغه نقصان کې دی هغه ایمان هغه توفیق هم ته الله غسته دی او بل په آخرت کې مکمل په خسران او نقصان کې بوي نو دا هغه خلق دي اولئک الموصوفون بتلك الصفات الثلاثه دغه صفات ثلاثه والا چې دی به هم الخاسرون دی به نقصان والا خسران والا وي په دنیا کې په آخرت کې نو دا زمونږه د نن ورځې درس ترجمه لفظي ویلا او سره مختصر تفسیر بیان کو اوس یو ځل لفظي ترجمه وایو ان الله بشک الله جل جلاله لا یستحیی نشرمیږي یا داسې معنی وکړه ان الله بشک الله تعالی لا یستحیی نپریدي ان یضرب چې بیانې مثلا ما س بیان بعوضه دماشي فما بیا چې کم یا داسې وایه یا خو فوقها د هغې ماشینه اوچت د هغه ماشینه اوچت په حقارت کې یا په غټوالي کې فاما الذین نو کومو خلکو چې آمنو ایمان راوړی کومو خلکو چې ایمان راوړی فیعلمون نو هغوی ټول پوهیږي په دې خبره پوهیږي انه چې یقینا دا مثال یا بېشکه دا مثال الحق حق دی من د طرفنا ربهم د خپل رب یعنی د هغوی رب د هغوی د رب د طرفنا من ربهم د هغوی د رب د طرفنا واما الذين او پاتې هغه خلق کم چې کفرو کافران دي یا انکار وکړو کفر وکړو فیقولون نو دغه کافران او دا کفر والا خلق وایي ماذا اراد الله د الله جل جلاله س اراده ده بهذا مثلا د دې مثال بیانولونه یضل الله جل جلاله گمراه کوي به په دې مثال سره کثیرن ډیر خلق ويهدي او الله جل دغه کافران گمراه کوي ښا یضل الله جل جلاله گمراه کوي به د دې مثال په بیانولو د دې مثالونو په بیانولو کثیرن ډیر خلق یعنی دا فاسقان کافران او دی نورم گمراه کوي ويهدي او هدایت او الله جل جلاله هدایت کوي لار خای د نور او د ایمان او د هدایت لار خای به د دې مثالونو په بیانولو په ذریعہ سره کثیرن ډیرو خلکو ته وما يضل او الله نه گمراه کوي به د دې مثال په بیانولو الا مگر گمراه کوي الفاسقین فاسقان او نافرمان خلق الذين دا فاسقان نافرمان هغه خلق دي کم چې ينقضون اغوی ماته عهد الله د الله جل جلاله وعده من بعد ميثاقه د هغې د پخوالي نه وروسته یا د هغې د مضبوطولو نه وروسته ويقطعون او هغې پرې کوي هغې قطع کوي هغې کټ کوي ما هغه تعلق هغه رشته امر الله چې الله جل جلاله حکم کړی به د هغې تعلق د هغې رشتې ان یوصله چې جوړ کړی شي دغه تعلق ته جوړ کړی شي ويفسدون او هغوی فساد خوري یعنی دا منافقان دا فاسقان فساد خوري فی الارض پزمکه کې د کفر فساد د ظلم فساد د الله د نافرمانی فساد د نبی علیہ السلام سره د دشمنی فساد او د قشانته نور فسادونه د مؤمنان او صحابه هغه د ایمان نه منی کوي چې ایمان به نه راوړي او یا چې ایمان راوړي نو هغه باندې لکه د بلال رضی الله عنه په شان د قشانته د سمیه رضی الله عنها په شان یا د قشان د یاسر رضی الله عنه په شان هغه باندې بیا ډیر زیات جبر او زبردستی او وهل او ټکول ور سره کوي ظلم زیاتې پې کوي نو دغه فساد
فساد خوري فی الارض پس مکه کې اولئک یعنی همدغه کسان دا چې کم فاسقان دي او د الله سره کوم وعده کړي هغه ماتي او رشتہ داری پری دي پس مکه کې فساد خوري همدغه خلق هم الخاسرون نقصان والا دي خسران والا دي خاسرون دا د خاسر جمع او خاسر دا خاسرون چې جمع مذکر سالم صيغه ده نو اولئک الموصوفون بتلك الصفات الثلاثه دا دریو صفات والا دا دریو خصلتون والا خلق هم الخاسرون عمدی نقصان والا دي خسران والا دي په دنیا کې په آخرت کې نو دا امید دې په دې وتا سو پوه شوي زمونږ د نن ورځې درسو کوشش به کوم چې راتلونکي درسونو کې تفسیر لکه ته زمونږه مختصر وي ځکه بیا انسان ځان خپل کتاب کته شي مطالعه کولی شي نو چې کم لازمی خبرې هغه به کو او نور دومره لري تفسیر پسې نه ورځو نو زمونږه د نن ورځې درسو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام